بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب إطعام الطعام من الإسلام. دوڑے بل ورکول شعبة من الإسلام. مناسبت د کتاب الایمان سره واضح ہے من الاسلام هو ما تدویلو چې بنید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایمان اسلام تقوا ترشوی دی باغ آثار کې د زیادت خدای کوم آثار دي ایمان اسلام او تقوا او دعا وغیرہ وغیرہ ټول یو دي دا په مناسبت د کتاب الایمان سره غرض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سره ومقصلور غرضون الإمام محجوي عد سيد شعب و إيمان متعلقات أمور شعب خصال كل ولش عد سيد شعب و خصال الإيمان يوبل خصتنا مشماري لذتي إطعام الطعام دویم غرض سره چې حسر په همسو کې نشتا کومو هم جناشي له حدیثنا هغه صرف اشهر او یا اهم ذکر کړی دی یا اجناس عالیه ذکر کړی دا دغه اطعام الطعام په شپږبل او دریم غرض یې څه دی دریم غرض کې رات کومه او باندې چې تاسو وایي چې دعات پیدا نه شي اطعام الطعام یو دعات دی او دومره اهم چیز دی چې اسلام شعبه ده او بل ترغیب د خاصلت ورکړي چې تاسو اطعام ورکړي ډوډۍ خلکو ورکړي دا سرور غرض شروع امام بخاری رحمت الله علیه دا تراجم عجیب انداز کې ذکر کړی دي تاسو ته د دې تراجم تعلق د اخلاقیات سره باب د اخلاقیات او په اخلاق کې د ادنا نه شروع کړي ترقی د ادنا نه اعلی ته کوي ګور پلان د خویدا د ټولو کې راکوټ چې مسلمان انسان ته ضرر مرسوا مسلمان ته ضرر مرسوا دا په حسن خلق کې لاندې درجه ده حسن خلق کې دا حافظ ابن حجر رحمت الله علیه رسول باری کې لیکل حسن خلق اعلان دې درجه عدالت ایذا بدل ہے هغه پروس دیر شو چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه هغه نه پس دې درجه سره هغه مواسات و تدوی لیکي مواسات خیر ہے کلا همدردی مواسات ورته وای خیر ہے کلا همدردی چې مسلمان سره خیر ہے کلا کوډوړې ولا ورکوا سلام پیچوا ډوډۍ ورکوا سلام پیچوا نو دې باب یو هغه مواسات خیر دی او د همدردۍ ذکر دی بیا ورپسې دریم نمبر حسن خلق سره ور ضرر مرسوا ضرر نه پستوي ضرر هم مرسوا خیر ګم شروع کا خیر ګړي نه پستوي مساوات دا مسلمان دا څنګه لکه چې تاسو سره مساوي شي دا څه اخلاق استعمال کاغه د پاره چې هغه تعالی لپاره مساوي شي نو دریم باب کې هغه ذکر کوي من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ذان لسفوقه بلهم فوقتا ورد هذا غير مكتب مرتبة شوى ورد إيزا مرتبة ذان دي مرتبة أغير قاسة تجيجو مواسات خير غلا كوا ودا سے خير غلا وكا جدان سره مساوي کے او سلورم نمبر سری إيسا ذان نم ورکا استخل بل مسلمان دا ذان نم ورکا حب الرسول من الإيمان لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من والده وولده ځان نجات حقوق کوا تاسو کو یې په خبره نو څه چې جو ترور مراتب یو بل درته ما ضرر مرسوا لاندې مرتبه دیم نمبر څه چې جو مواسات کو مقدم د خیر خیګړه همدردی کوا دریم څه چې جو ذاتي همدردی په ځان سره مساوي کې مساوات او ترورم نمبر څه چې جو ځان نه غوړه ایثار صحابو دا کړی د رسول الله په تفصیل درته کو او دا غي د چته مرتبه سره چې دا څلور خدا د حاجچا سره د مینه ده یا یو مسلمان دی دا هغه سره شو او پنځم سره د خپل محبوب درو دیوار سره مینه وکړه د خپل محبوب کلی سره هم مینه وکړه د زیات د ایثار هغه ډول مرتبه شو مینه وکړه نو را بشي رستو باب علامه الايمان حب الانصار باب علامه الايمان حب الانصار نو دا پنځه مراتب د حسن خلق امام بخاری رحمت الله علیه یو بل سره مرتبه ذکر کړي دلته وسوي اطعام الطعام من الاسلام نو ومقت خبر وکا
شعبة من الاسلام او بعض حضرات وی دا په احناف رد کوي کنه وی دا من تبعیدی دی نو پتو لګی چې اسلام مرکب دی او اطعام الطعام دا یو شو ما وی دا ته تاسو وایا او دا امام بخاری نه دی وی نه چته یو شارح ویلی دی او کتی جوړه نو د جواب کوم زبم دا په حدیث لفظ ده دی حدیث کې ما توقع چې اطعام الطعام من الاسلام دی تو امام بخاری دا ترجمه الباب جوړ کړه نو دا ترجمه الباب په معنا اوسه حجت كذا هذا كبدي أي الإسلام خير وتطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرف ومن لم تعرف. فمن الإسلام فشكون يشتري نمبرك يو جواب. بين ذا خبر الإسلام قد مركب ده. إسلام قد مركب ده عقائد ودعوات ونظام جانا. تيجي سيسكال. أو كريم نسويله إذا جد الإسلام نمراد الإسلام كامل على الله. كذا في إيمان ما في الإسلام لا قبل نصف الإسلام تبدأ كامل واحد. أو يادات شعبة من الإسلام. مخکې راشه سند د لګ راشه عمرو بن خالد بصری راوی مصری راوی دی د استاد د مشهور او لیس د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ شاګردان لري لیس د امام ابو حنیفه شاګرد دی ان یزید دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د عمر بن عبد العزيز په زمانه کې د مصر والی د حضرت عمر ابن عبد العزيز په زمانه کې د مصر گورنر داغو او ابو الخير د مرسل ابن عبد الله نوم دی ابو الخير او دا يزيد هم د تابعین دی او ابو الخير هم د تابعین دی انا قلقي عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه مشهور محدث دی او صحابي دی لان رجل يوصل سؤال كذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير ورونه خبر پکې وګرځاو چې ايو خصال الاسلام خير ايو خصال الاسلام خير کوم یو د خصالو د اسلام نه بهتر دی ورون ایو کې ما تفصیل کړی دی او خیر اسم تفصیل دی بهتر کوم یو دی قال تطعم الطعام ان تطعم الطعام انت کې مقدر کې په تعویل د مصدر یو ګرځي ها تقعد خصال هي دا خصال الاسلام ذلی ورته ټول د خصالو کېږي هي مقدر هي دا خصال څه دی ان تطعم الطعام ان مصدر دی اطعام الطعام دی او دا هي خصال څه دی ان تقرا السلام ان مقدر کا سلام لستل على من عرفت ومن لم تعرف اوس پرونه سوال واپس کا چې دا په دماغ کې سره تعارض راغی ولی پرونه اي الاسلام افضل خير یو دی هل تمن سره جواب ورکړي او دلته اي الاسلام خير تقوس کوي نو تطعم الطعام سره جواب ورکړي هل هذا الا تعارض بس دا چې خیریت کو اسم تبدیل دی زمانہ ټولونه بهتر نو که اټولونه بهتر کو نو دا دویم نمبر کې کدا ټولونه بهتر شو اځم نمبر شو او غبر الوالدين یا جهاد فی سبیل الله یا الصلاه په وختها سره بس قوما خیریت په اسم تبدیل دي صرف یو رتبه لري چې کوم یو بهتر شنو نو دا غلط دي نو هر یو په بهتر نشي کېدلی نو ما متعدد جوابونه کړو کو تاسو یادي یو ځل بیا بنوم ها یا اختلاف د اجوبه بنا دي په اختلاف د احوال د سائلین چې کوم سائل کې د کوم څه کمی دی هغه تاسو څه اشاره دیږي د حکیم دا طریقه ده او یا اختلاف د اجوبه بنا دي په اختلاف د احوال د ازمنه پوری کومه زمانہ کې د کوم څه کمی دی او یا اختلاف د احوال بنا دي په اجوبه بنا دي په اختلاف په نسبت د شؤون د متکلم خپل ضرورت کوم شی راغلی بیان او یا د خیریت اضافي دی خیریت اضافي او دا په نسبت سره خیر څنګه کې دا دوه به سره چا سره خیر څنګه کې چا سره موافقت کې باقي کې دا بهتر دی بهر کې دا خدای جواب تطعم الطعام لوړې ورکوا دغه قیدونه د کوم مسلمان لا ورکوا اطعام الطعام عام مسلمان لا ورکول شي او کافر لا چې ورکې دا ترمذی کې په مؤلفه القلوب د زکات په باب کې راځي وو قسمونه دي مؤلفه القلوب تعلیفا لقلوبهم ورکول شي او دویم دا چې تفعل للمضره ورکول شي تعلیفا للقلوب کې د تعلیف پیدا چې مسلمان شي یا دفعا للمضرات ضرر نه بچو او یا ترغیب للغیر دل ورقوم دی خو دد کې نه ضرر شتا او نه د څه فائدہ شتا او دل ورقوم چې بل کافر ویلی او غبل کافر خدای پاک اسلام ته رغبت پیدا کی مسلمان شي تعلیفا للقلب دفعا للمضرات او یا سمې ویلتا د پاره د ترغیب د نور او خلق د نور او ترغیب پیدا شي بهر کې دا خدا اطعام الطعام کافر لام ورکول شي کافر خو څه کې چې حیوانات لام ورکول شي سپیلام ډوړې ورکول شي
سپی چې ساتل پیشو لام ورکول شي نو د کې کې تعمیم او حالات ته ګوره ان تطعم الطعام چې ډوډۍ ورکې مفعول به ګوره ذکر نه کنه طعام بچاله ورکې تطعم الطعام یو مفعول ذکر کو او ثاني خو نشته انا کې اطعام کو متعدی مفعولین نو ترې دا په مسلمانۍ کې نه ویلې چې کله حذف د مفعول کې د لپاره تعمیم د فعل تعمیم د لپاره وتقرأ السلام او دویم څه شی دی سلام بولولې سلام قولولا على من اغشى عرفت شيء في كلمه من لم تعرفه هو دې کې څه مطلب شو مطلب دا چې قوت اسلامي کوشته کنه سلام کې خیر د معرفت څه چې دا مترز ویل سلام پیښو یا دا مې دوست نو سلام پیښو ما وی شوي مقصد څه شی دی د سلام نه مقصد قوت اسلامي ونیسا چې د مسلمان رور دی او مسلمان رور باندې سلام پکار دی چې ور باندې واچو ما والسلام على من عرفت چې پیجنې او یعنی څه په اغراض دنیوي او د تسلیم بنا کوا زما ما سلام جوړې زکه پیچو ما یا دې زما دو ورور دی سلام ناچو خفه بشي یا دوست سلام ناچو خفه بشي نو اغراض دنیوي سبب د تسلیم مګرځوا یو غرض سبب د تسلیم مګرځوا چې اغراض الهی دا او الله پرې خوشالي کې چې مسلمان په مسلمان باندې سلام واچي وګوره لکه نقطې ته وګوره تقرأ السلام لفظ راغی تسلمو لفظ نه وي تسلمو ولی تسلمو یې ویلو نو ظاهر متبادل کې تسلیم دا کلام لور تسلمو او تقرأ عام دی کبل تلفظ او بالقول او کبل کتابت وی او په ایصال د رسول او د استاد سره ګوره درې قسمه شو یو دا چې استاد ولېږي یو رسول ولېږي او استاد ولېږي یو دا چې لکه ما سلام کان کی ته ورسوا ایصال الرسول ایصال بذریعه الرسول یو دا چې خط یو لیکي لان کی ته السلام علیکم او درې دا چې مخامخ ورته وي السلام علیکم نو سو شو درې شو نو تقرأو کې ټول عام شو لسل د سلام ګوره چې مخامخ وي السلام علیکم فلا قراءت شو او یا قراءت بالواسطه قراءت بالذات او قراءت بالواسطه لکه بل چاته زما سلام ورسوا او یا قراءت بالکتابت څنګه کړه اجه کتابت کې قرات نه نه چې ما وی السلام علیکم چې هغه خط کله نظر په تیری نو په دې الفاظ تلفظ وکړي نو السلام علیکم باندې باندې تلفظ براشي مخکره او یا چې زی لیکم خطا نو خط سره خامخا سړي د خپل تلفظ او زی ولکه راځي خامخا نو د دې لپاره چې تعمیم تقرأو السلام بالذات یا بالواسطه بواسطه ایصال د کتابت یا بواسطه ارسال الرسول لاستادی ټول به شامل شي مولانا صاحب دین خدا معلومیږي چې سلام علی من عرفت فاغه چې پیجنونه په دې دقیق په پیدا باندې خو کوی شوی کړه چې استاد السلام غرض بس دنیوي نه بلکې د الله رضا او د الله رضا څه دي انما المؤمنون اخوه او قوت استاد او دې حدیث تعارض د نور روایت سره بل کې حدیث کې راځي الا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام فيهوديان ونصارى بالسلام ناشر فإذا لقيتم أحدهم فاضطروه إلى أضيقه فاضطر يهودي نصاري سرا پلار ملو شي نو لاري مینځ ورته پرېدا کوشش وکړه چې پتنګ لار دي چې دا تنګ شي یا هجرت کې د وطن د اسلام نه چې لږ ورک شي ولې ځکه ممکن د چرته د کفر سبب دا فسق یا د کفر د مسلمانانو ګرځي یا چې چا جاسوسي ونکي پر چې ورک شي تل شي دي او یا کېږي چې خدای پاک مسلمان کی نو ګور هغه کې قرآن چې په يهودي نسواري ماته نصراني ماته او بل ځکه راځي چې په فاسق ما چوا چې کوم سړی فاسق دی هغه ما چوا سلام نو مولانا صاحب د دینه بعض مستثنا دي په دلیل د نصوصو بعض د مستثنا دي په دلیل د جا سره یو سړی په غایت باندې ناشته هغه سلام نه شي او د سماعتي باندې ولی په سلام نه شي ځکه هغه وخت هغه جواب نشي ورکولی چې جواب نشي ورکولی او جواب د سلام هو واجب علی الفور دی جواب نشي ورکولی نو ولې کې توحید الله د نو ولې کې دا یو سړی قرآن حکیم تلاوت کوي نو هغه وخت سلام ما چوا ولې ځکه تعالی هغه وخت کې دا تلاوت اوریدل واجب دي که جهرن کوي او په سرن دي نو هغه ولې مشغوله په بل عمل کې الګیا د قرآن حکیم تلاوت کوي نو د سلام په ډیرو ځایونو کې ممنوع دي او اته مستثنا دي ها په نور نصوص باندې هغه مستثنا دي او ما یو فرست تا بیانوم ها یو فرست ځات سره نوٹ کوا یو فرست تا بیانوم
چې تا ته پته ولګېږي. یو شاعر شعر کې دا ټول جمع کړي دي. سلامک مکروه علی من ستسمع، سلامک مکروه علی من ستسمع. سلام ستا مکروه دی په هغه چا ستسمع کې دې وسواو. سلامک مکروه علی من ستسمع چې وبېری. ومن بعد ما ابدي، ومن بعد ما ابدي یوې دې درته څرګندوم هغې نه پس چې کوم نور دي یسن ویشرع. ومن بعد ما ابدي پس هغې نه ابدي اظهر لك یسن ویشرع، یسن ویشرع دې نه پس نور مسنون دي او مشروع دي. اوس کوم دي هغه ستسمعو دا دی. مصلی منځ کول کې، مصلن وطالن دې سره تلاوت کوونکی. مصلن په موږ راځي سره سره راځي هغه شغل پیدا کړي رسول مانځلا. او دې کې موږ سره روایت ورشته کوم ځای کې روایت د ماته متوجه شه. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې موږ په پیغمبر علیه السلام واچو جواب راکړو، او چې کله حبشې نه واپس راغلم او ما په سلام واچو جواب راکړو. نو بازار کې خپه شوم چې کله بیا سلام وکړلو ما دې ان مما احدث ان الله يحدث من امره ما يشاء، ان الله يحدث من امره ما يشاء. وان ابو داود کشتا وانه مما احدث الله تكلم في الصلاه في الصلاه. نو ګور هغه نه پتاو لګي چې جواب در طرف در پارا છે. مصل وطال تسرا، مصل وطال ذاكر ومحدث، مصل وطال ذاكر ومحدث. ذکر کوي لګیا سلام ما شوا هغه مشغوله کوا. او محدث نه مراد هغه محدث چې درس حدیث کې مصروف وي. ګوره ها اته چې ته چلے ته په حدیث استاد سلام ما شوا. مصل وطال ذاكر ومحدث خطيب الګي تقریر کې ته السلام علیکم لکه هغه خپل بیان کې خطيب ومن يصغي اليهم ويسمع. هغه څوک يصغي چې خطيب ته وږي خوته هغه ما چوا چې خطيب خبره ووري. ومن يصغي اليهم هغه څوک چې مایل دی اليهم دی خطيب ته دی محدث ته وایي په خبره ويسمع او سمع کوي. سامع او مصغي چې میلان ورته متوجه. مکرر فقه، مکرر فقه تکرار د فقه کې مصروف دی. خپل تکرار کې د هغه ارسل کډوړ الګي ضربه ضربن وضربه ضربن او ته وته السلام علیکم ظالما زمانه جوړ گردان دې راته کډوړ زمانه یو څور د استاد د برتانیې مولوی دی پته نه مې باندې دلته یو وخت او بیا لا نو هغه نه سره مې منتخب چې موږ په دې پریمنټ کې تاسو ته او تاسو نه پښتو په ما خپل ترتیب راځي ولې معنا کاټ اب ګوټه لا ګولې هغه استادي تقریر کې دې کنه لا يحد ولا يتصور تصور پر څو قسم دي بالکل او بكله بالوجه والبقص په پلان پلان لګیا چې موږ تاسو ته وستاپش په ما ټول ترتیب کاټ اخره کې بیا محتمل دخل رجوع کړه دا څنګه خپل ته ګوټه لګي او څنګه ته ذکرتا کې نو تقریبا متنه خبر نه لري دا بیا تاسو ته دې چې کاږي کې خپل کړی دې دا تاسو ته هغه زمانہ خدا ته نو دا اوس کوجه دا مثلا هغه زمانہ چې زمون په وخت کې با مدرسین هغه چې د فن مليان او درجه بندي نه و نه د خوخه د استاد خدای او خنه د خدا بوي استاد خدای او کنه دا بوي دا شی پکې نو چې سلم به کوم استاد سره خو ال د سلم او قبل استاد سره به دغه په مقابله کې قاضي خو ابل توا او قبل استاد سره به شرجامي معربه خوا د ویلې وقو خوا ابي واغستا درجه بندي نه یو طرف ته طالب نور الهدايه بل خو قاضي وي یو خو طالب شریعت تعذيب وي بل خو اصول شاشي وي هغه خپل کتابونو د کتل چې دا استاد څنګه نو هغه کې دا फायदा وغټه फायदा چې مهتمم به استاد راوست هغه استاد راوست چې طالبان دې خوشحالي ورته دي دا یو زمانہ کې یو جنون و بس
او دا د استاد ډېر لوی قیمت باو هغه مدرسین په ډېر لوی قیمت خرڅېدل ګټ ګټ تنخواګانې باغستې او هغه مدرسین او ظالمانو بم دینه ناجیت پیدا غستا نن دلته بل ځای کې وته تنخوا ملاوي ده بدل تا طالبان ټول راوځي بل په کار وته بل مدرسه کې داغه نه تنخوا ملاوي ده ابه پرې خو الته بلا ولی دا طالب په درجه مندې په د مدرسې نوم په نه ته ځا په دې ګرځي د مدرسې په کې راستاوات دغه مدرسې باغ استادان چې نه غزا ساتي هغه له غټه ترماګانې ورکول یو استاد یو مدرسې نه تخته او بل استاد بل مدرسې نه دا یو غم نو هغه د وجه نه دا وفاق د خدای خکی دعا د کوم څه دا وفاق هر څه تباہ برباد کړي نو صاحب من دا مې دی وجه نه چې هغه مقرر د فقه دی ا تکرار کوي او تور د ونیان کې ورته سلام واچي ځان نه باسه کوي څنګه شو مقرر فقه جالس لقضائه مقرر فقه جالس لقضائه قضاء تناس سے فیصلہ کی جو السلام علیکم ورحمۃ تباہ برباد کر دے مقرر فقه جالس لقضائه ومن بحثوا في الفقه من بحثوا في الفقه دا سلورم نمبر من بحثوا في فقه کی بحث سے دعهم لينفعوا پرېږي د دې څه پیدا والی پرېږي د سلام په ماته او دې څه پیدا والی ومن بحثوا في الفقه من بحثوا في الفقه دعهم پرېږي دا سلام په ماته وا لينفعوا دې پیدا والی لينفعوا دا عین دغه لينفعوا دې اصل دې دا د وخت شری د وجنه دا وایي مؤذن اذان بانگوی سلامات مؤذن اذن مقیم اقامت گئی مؤذن اذن مقیم مدرس دس کی مصروف دے مؤذن اذن لکا مخی غندے مقیم مدرس کذل اجنبیات الفتیات امنا کذل اجنبیات الفتیات جنکے دیو اجنبی دی اجنبی جنکے او زوانی دی امنعو دینا مناتا مدرسة البنات توائی جاتا ہوئی لکا مدرسة البنات او مدرسة الاخوات مدرسة مدرس مدرسة الاخوات والبنات والامهات والعمات والخالات بقرور رو ودل بقى اخوات رو ودل الامهات ولا پکار دیو پکر جدات والا پکار ذکر دا سړی بسکئی اجرابه مخواله دا پویول پکار الکه تاسو کې یو کس مدرسه الجدات جوړه کوئی چې په خبره مدرسه الجدات دا جوړه کنه مدرسه الجدات دا جوړه هغه کې وغم نخلاص صرف نیاګانې پکې داخله کې وا می خبم دلل شي وړګا د خدمت تکلیف ستر غم نه بم خلاص یې ستر مغم نه بم خلاص یې او کټوې بم دل پخې بم در تجارو کې ګور ډېر فائدہ ده په بډای کې او یو پهله چې پس کې ټول کلی غیبت بم در تک غزل اجنبيات الفتيات امنعوا ولعاب شطرنج شطرنج باندې په پخوالو به کول لعاب شطرنج شطرنج باندې بلو به کول نن سبا فیسبوک کې لګیا بل څه کې لګیا دي ګن کې لګیا دي ګن ګناه کې لګیا ګناه لعاب الشطرنج وشبه بخلقه بخلقهم وایا وشبه بخلقهم فسق مبتلا ډول کې لګیا دي او څه کې لګیا دي ګناه کې لګیا مصروف دي کې هو ناس چې په ګناه کې لګیا دي چې سلام په واده شي الولعاب الشطرنج وشبه بخلقهم وشبه بخلقهم ذو شبهه لعاب جبل او لعاب مفرد ومن هو مع اهل له يتمتع ومن هو مع اهل له يتمتع یو اغزان په غریب دروازه بند کړی دا او تر بار نو ته السلام علیکم بل رور دی وخت پر ور سلام نه چي او پلار دی پزویم دی وخت سلام نه چي دې په پلارم نه چي ومن هو في حال التغوط ومن هو مع اهل له يتمتع ودع كافرا ايضا دم بريدا بدم ما شاء
ودع كافرا اذن ومكشوف عورته ودع كافرا اذن کافر پریدا باغم ما چوا ومكشوف عورته ودع كافرا اذن باغم سلام ما چوا ومكشوف عورته غسل خانه کی بربند دے باغم ما چوا ومن هو في حال التغوط ومن هو في حال التغوط غائب کرے لوی دسماتی کرے ومن هو في حال التغوط اشنع له الشنيع كاننا اشنع للشنيع كاننا ودع كافرا اذن ومكشوف عورته ومن هو في حال التغوط اشنع ودع آكلا جو سړی ډوډۍ خوري هغه ممنع شي ودع آكلا ډوډۍ والا بنا شي انور شاه کشمیری دلته یو نقطه لیکلې ده وی ډوډۍ خوري سلام ورته په ما چې او خبره ورته کاوه خبرې کول ولا جایز دی سلام په ما چوا ولې وی ځکه چې دا تشبیه د يهوديانو سره ده هغه په ډوډۍ کې خبرې نه کوي تاسو خبرې کوي چې هغه سره تشبیه ده او سلام ولې معنا دی وی هغه وی ولذي يظهرني وی زما سره کې دا دی چې سلام جواب واجب علی الفور دی نو کته په سلام واچو دخل کې نوړې ده نوړې ونن خلی دخل کې نوړې ده نو اسنه چې نوړې ونن خلی ودع آكلا إلا إذا كنت جائعا ودع آكلا إلا إذا كنت اوگین و السلام علیکم اب پیشی سم باغت دغه خونه دی بیوقوف خونه دی اب پیشی اب دی راځه جانانا کینه یو نور ورو در باندې ودع آكلا إلا إذا كنت جائعا وتعلم منه أنه ليس يمنع او هغه سړي باندې سلام جوا تا ته پته چې ګوره من نه کوي وتعلم منه انه ليس يمنع زمونږ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه دی وی یو ځای کې سبق مې وین هوګي کوم ډیر ځا هغه زمانه کې خو د وظیفې دا رواج نو موږ چې کومه وظیفه جمعه کې غونډو کنه چې وظیفه راوړې خدای مو باغاو پخ کړی ورسره دا د اخون دروازه بابا ایجاد اخون دروازه بابا دا شی شروع کړو هغه دا طالبان په جمعه کې لري دا غریبانان چې ځان نه ډوډۍ پخې کو تکلیف دی ورته تاسو مهرباني وکړئ د ډوډۍ ورکړئ قوم ته وي تو خو طریقې وکړه نو قوم چې موږ په ورکو بالکل په ډوډۍ ورکو دی راکو وجوباتونو کې مونږ مراته کوي زموږ ثواب به کېږي او بنیاد دا چې موږ پر وخت ماشومان نه کړه او بعد وقول کې واړم نه دې مهرباني وکړئ او ماشوم درالېږي موږ بوله ورکاو بهر کې څنګه شو ودع آكلا إلا إذا كنت جائعا ها دا څه دي سميو عبد القادر ما مړ تاسو نه بهیره عبد الغمام شروع کړو عبد القادر جیلانی سے بھی اوځه کې دی راو ما ډوډۍ نه وا وې کې ډوډۍ نه وا وګي شوم ډېر زیات ډېر وګي شو ویلاړما یو ځای تا وی الته کې دغه ودا څورته ویل کېږي مړ شي وکړي چې ورو وی چې څنګه ورور سيدوا او یې ځکه ناستما نو خلک راوته ډوډۍ خوړلې و ایسر وی بیا لاړم کې اوځه کې وادو وی الته تیرې دم را تیرې دم چې ما ته و چې ډوډۍ درازا وی هغه ظالم بچی دومره شومانو چې په مانو سره التفات ما ته نه سوال خو مې کول نه شو وی جمعه تراله موجبات کې نه ستوږم جو سره رانه نه و د دې سره روټه دا او ترکاری دا وسه و چې څنګه جمعه تراله نه وغاړه تکې نه است نو وی زغلی غونډه ورنږدې شو ما ته السلام علیکم مطلب سوال خو کوی ډوډۍ راکا راځه سلام په واجو په ما بل خپه ډوډۍ برا کی وی چې ما وی السلام علیکم وی دی وعلیکم السلام او ما دوی څوکې تاسو غوسه سره وی چې ما ته نفرت پیدا کو جزي څوکې ما وی څه طالب د کوم ځای ما وی د جیلان د کوم د جیلان وی جیلان کې د کوم ځای د پلان کې کېږي
هلکه زه خو هم دغه کلیم هلته څه نوم دې څه دی د چا زوی د فلانکي زوی د فلانکي زوی نوم دې څه دی عبدالقادر حاجي مافې غواړه دا ډوډۍ خو ستا ده دا زمانه ده دا ډوډۍ دی والی کماله پکې راکې هم او که نه راکې هم زما څنګه وي دا خو ستا مور ماله پیسې راکړې چې زما بچی د عبدالقادر نوم دی او ډېرې ورځې شرا نه دی او پیسې به ورسره خلاصي نو مهرباني وکړه پیسې وړې دا چې دی کې سبق وایي نور هم په دې ټولو جوماتونو درسونو کې به چکر و خو چا پې نه پېژني اخره کې وږي شم دا نه مې ډوډۍ واخېسته چې د جومات کې به شپه وکړم دا ډوډۍ به وکړم او سهار به واپس ځم ډوډۍ خو ستا ده اوس که دې خوښه یو ماله پکې راکړې چې وخورم که نه راکړې نو ګور عبدالقادر جیلاني ته که نه چې سړی ورنږدې سلام مې پرې واچاوه دا پکې یو جمله معترضه شوه ودع آكلا إلا إذا كنت جائعا وتعلم منه أنه ليس يمنع وكذلك أستاذ بمراد ګوره هغه چې مصروف دی په یو عمل کې مصروف دی درس کې كذلك أستاذ مغنن پیژنې که نه سرود وایي كذلك أستاذ مغنن مطیر مارغان جوزی لعب کوي پتنګان خېجي باندې ما چې وسجرن دې وېریږي دا کارونه نه کوي كذلك أستاذ مغنن مطیر مارغان جوزی فهذا ختام دا مې توش مې دا ختم شو والزياده تدفع زیادت څه چې السلام کې بیا دا وې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زیادت نه مراد دا چې نور پکې تر او باسا او ځکه هذا ختام سره د خبر خلاص کړه وهذا ختام والزياده تدفع بالتسليم مولانا صاحب دا بعضی چیزونه د احادیثو نه وباسي څنګه احادیثو نه وباسي ځکه احادیثو کې د فاسق ذکر راغلی دی نو دا بعضې عمل د فسق شو که نه شو او بعضې د نصوصو نه معلوموي لکه قرآن چې څوک لولي نو ته غوږ ورته کېږه هغې نه معلومېږي چې دغه پې ما چوه سلام پې ما چوه یا مکشوف العورت وغیره یا د غایط وغیره نو ته استنباطات کوي او څه د نصوصو نه معلوموي مولانا صاحب هغه پرون زنانه چې وه په دې کې راغې ده دغه هغه نوم زینب نومه زینب نومې څه دی زینب نوم دی هغه څومره زینب بنت الحارث زینب بنت حارث ابن عامر ابن نوفل زینب بنت حارث ابن عامر ابن نوفل قرشیہ تاسو پوهیږئ په خبره زینب بنت حارث دار وتوجه له کنه زینب بنت حارث ابن عامر ابن نوفل قرشیہ او عقبہ ابن حارث صحابي کور ولا الإصابة في تمييز الصحابة في تمييز الصحابة فأغيكي حوالة دا زمخ خلال شوا نسوي أي السلام خير تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف مباسط مستثنى شو اس مولانا سے لگزار دیکھا لیکن دو مکارم کو خود یو مکارم بدنی او بالمالی تطعم الطعام دا مکارم مالیه و نده تطعم الطعام دا مکارم مالیه و نده مال بل ورکا تطعم الطعام او دا بل تقرأ السلام دا مکارم بدنیه و نده تطعم الطعام دا مکارم مالیه و نده ورکا او تقرأ السلام دا مکارم بدنیه و نده او دیکھ حضر نشتخا دوخ سالم دی مخکتیر شو اور روان هم دی تطعم الطعام مکارم مالیه ډوډۍ ورکول تقرأ السلام مکارم بدنیه او تطعم الطعام مقدم کړل ولې ډوډۍ ورکول ګرانی پر نسبت سلام پاسان شی دی اوس مولانا صاحب تاسو چې شو دې طویل کیږي مواسات
سمې وی ورته مواسات خیر ښېګړه د دې فایده څه ده د دې فایده څه ده د دې مولانا صاحب سبق متوجه ګورئ سبق متوجه دې نو پکې سخت غوسه را دي په دې چې د سبق دوران کې یو سره په بل ځل سخت غوسه دومره سخت غوسه را دي چې پروس کړ دقه دې نه طالب پاتوري دقه مې وځ خارج دقه دې نه قابل طالب پاتوري د خارج کړ ذهن کې واچوي سبق دوران کې هغه سره خبرې کول زیاده سره خبرې کول اشاره کول دا مالک دومره دماغ باندې بوجي چې دومره دماغ لکه چې سر نه بچاکنه راوړي دومره بوج باندې دغه ما ته متوجه اوسه چې به دې ما سره خبرې کول بل سره خبرې کې هل تک ټکټو کو دل تک ټکټو دې څه پیدا سره څه پیدا ورته دې نه چې هغه سبق او باندې تاسو سبق او باندې درې نه سره ورمره سره تاسو استهزاء نه کې دوره حدیث وو او درس حدیث وو مطلب توجه دې مکمل ټول څه معطل دی وخت دوران درس ټول امور معطل صرف ما ته توجه اور څه معطل ما موبایل باندې پابندي لګول نو په دې خبرو زه انتهایی خفه کېږم ډېر خفه داسې دی لکه چې زما د سر له سپل چټک راوباله دومره خفه کېږم د بقولو دوران کې مکمل ما ته توجه بالکل پین غوښتل بل نصیح غوښتل باندې کې چې سبق خلاص وي راکړه یو سبق خلاص بل شروع کېږي بیا غواړم دې دوران کې بالکل به مرګري سره اس برابر نه کوي ما سره بس تاسو ټول برابر دی ما ته توجه کې اوسېږي بهر کې سمې وې نو صحیح مواسا فائدې څه ده دې دواړو خصلتونو فائدې څه ده فائدہ خو یو به یو قوت بقایم شي معاشره کې امن براشي سکون براشي یو بل ډوډۍ ورکړي یو ورکړي بل ورکړي او مخامخ السلام علیکم ورحمت الله مکارم اخلاقیه دي معاشره کې امن براشي بغض به ختم شي حسد به ختم شي بغض به ختم شي حسد به ختم شي کوئی کی په خبره امن براشي په معاشره کې اخوت به قائم شي په معاشره کې نمبر او دې سره بیا نور امور متعلق دي یو بل ضرر نه وبچي یو څنګه ډوډۍ ورکړي ضرر نه یو سړي باندې السلام علیکم وې ضرر بدل رسېږي درته او بل بغض حسد یو سړي او سروانه ده او ورته ته السلام علیکم او بیا دې زما دوی واده لري ډوډۍ نه راځي زما خیرات کړی دي او ډوډۍ نه راځي دې وایا یو بل سره چې کومزونه حسدونه خدای کې نه خدای معاشره کې امن براشي اطمینان براشي او قوت بقایم شي حسد به ختم شي بغض به ختم شي او غټه فائدہ اطعام بل صدا مال سره د انسان حب کمیږي بابا جی باندې یو ځل خبره کوله چې د څوک پیسې درکې انکار نه کوي نه ده که زکات درکې در باندې نه کیږي بیا خبره او که څوک پیسې درکې نو ما ورته مو اچر نه ده ولی یو خدای حدیث مخالفت دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نبی رسول الله ورته ولی هغه ورته اعف افطر من ما نجات محتاج ورته عليه السلام ورته خذ تتموله ان تملک وکړه ثم تصدق به دي واخلا او کستانی بغتی بل ورته دیو خو عمل په نبی رسول الله سنت یو دا او دیمه فائدہ دار چې ثواب نه ولې منې کې اجي تعالی پیسې دې ثواب یې کیږي ولې ثواب نه منې کې او دریمه خبره څه ده پیسې تیواله دي هغه به د سخا سره بلد شي نو سخا کې دا فائدہ چې حب المال کمی کوم سړی چې پیسې ډیره جمع کوي او سخا نه کوي د مال سره ډیره زیات او چې کوم سړی بل ورقې دي سره د مال محبت کمیږي مال وباسي د ذات حب المال کمیږي ورسره نو اطعام الطعام کې بالخصوص یو غټه فائدہ بلشوا اساس جو هغه حب المال کمی دی او سلام التسلیم کې غټه فائدہ ده چې چا سره ستاسو ناراضي ده ورانه دي ورسره نو غروانه ناراضي ور باندې ختميږي د فائدہ شوا مخکلال شمولانا ده نو حدیث د معلومه شوا حدیث دا معلومه چې د اسلام د خصلتونو تاسو کول شي صحابه د نبی رسول الله او ایمان کول شي ایو الاسلام او دیم د حدیث د معلومه شو د طعام الطعام فضیلت معلومه شو او دې کې تعمیم لر جاره ورکول شي او تقرا السلام د سلام پیدا معلومه شو السلام علیکم او نور د سلام متعلق کوم آداب دي او کوم مسائل دي ورته تمام تاسو وکوا هغه خپل باب را روان دي کتاب الاستیزار بخاری جلد ثانی کې انت تفصیل لازم ان شاء الله ورته تو سلام کی تعمیم کو من عرفت ومن لم تعرف او
او مولانا سے پورې ما یو نقطه تمام کړی و چې په کافر به سلام نه چي ټیک شو خبره او هغه در باندې سلام واچو سبب وعلیک به ولې به وعلیک به ځکه چې ما تاسو ته ویلي وغه اصل کله السلام علیک وای السلام علیک نو علیک ورته نبی رسول الله مدقه کړی او کبد اپکې د وجنا ته په کافر ما چوا دا د وجنا کې لکه نبی سم چې په هرقل باندې بد اکړی وا نو بیا به سوي السلام علی من تبع الهدى او کچرت سلام دی پیواچو فندرنه ته جوړې دو السلام علیکم به ویل شي او نیت په کې څه کې استا سلامت یادی وي د کفر او شرک نه نو د تاسو یو نو زموږ یو جزئیه ده زموږ بعض فقهاء لیکلي دي وی کافر باندې سلام واچو او انت مقصود داغه تبجیل او تعظیم نو کافر شوي سلام په کفار او پنیت د تبجیل او د تعظیم دا غد تعظیم دی مقصد دا غد کفر تعظیم پکې راغی دا کفر دی او په دې وجه سلامت چې تعریف د قلب پیدا شي یا فردنه جوړیږي ځان ته ساتم نو بیا کفر نه دی مخکې لاړ شوا النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لنفسه ويحب لنفسه. مسدد ابن مسرحد تیر شوی مسدد ابن مسرحد دا د اصحاب د صحاح او ستو استاد دی او نو مې جبره مسدد ابن مسرحد ابن مسدد ابن مسرحد ابن مرعبل ابن ارندل ابن سرندل ابن غرندل ابن ماسك ابن مستورد وایي د دې نوم دی مسدد د پلان نوم دی مسرحد او د نیکه نوم دی محشد لیکلی دی مرعبل او د نیکه د پلان نوم ارندل داغه د پلان نوم سرندل داغه د پلان نوم غرندل داغه د پلان نوم ماسک او علماء لیکلي د دې لیکلي علماء لیکلي دي ودا دا وی رقيه العقرب دی وای ابو داود هڅه کوي رقيه العقرب دی وای دا یعنی که څوک لړم پوچی چې دا دی پیوي ټیک بچي وای زم دې اصلي ټیک تا سوجه به وی ها خنومونه دي او بهر کې کو دا څه بچا استهزاء باندې وکړي مخکې راځو بصري راوي دي قال حدثنا يحيى مراد يحيى بن سعيد القطان لوی محدث ته دروات اصحاب الصحابه الثاني او شعبه بن الحجاج البجلي عن قتاده بن دعامه مشهور تابعي عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم لا تحويل ما بين تحويل كلا حاول ولا راضي كلا واضح راضي كلا راضي لا تحويل كم نه جو دا عتب بأغا شعبه باندې دا څه بکم شرنا لارشا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ودا لفظي تحويل دی او معنوي نه دی ګوره ها معنوي لګنه چې سند کې فرق نشته نو دا عتب شو په شعبه نو الته شعبه استاد قتاده عن انس نو دلته کې د حسين معلم استاد قتاده عن انس دی الته ولې ذکر کاو دا څه به ویلو کنه چې حدثنا يحيى عن شعبه وحسين المعلم عن شعبه وحسين المعلم استادان په مقصد چې قتاده او نبی انس دی نو مولانا سے فرق تطویل التکی شعبه نقل کی د قتاده نه عن عني سرا شعبه عن قتاده او حسين معلم د قتاده نه نقل کی فحدثنا سرا دې لپاره دا جدا لیکل فهذه سند کې يحيى ابن سعيد القطان چې نقل کی اغه روایت د شعبنا او شعبنا قلبي د قتادنا عن انيس لكي او دلتك يحيى ابن سعيد القطان چې نقل کی د حسين معلمنا وحسين معلمنا قتادنا في التحديث لكي دا فرق قال حديث ذات لا يؤمن احدكم مؤمن بلش یو استاسو حتى الذي حدا پوری يحب جليل وخي لاخيه د رور د پارا رور مسلمان مراد دی ما هغه چې يحب لنفسه جزاء له واقع مولانا ته په دې کې اعتراض ورغی یو نه ډېر اعتراض یو اعتراض خدای چې حضرت سليمان عليه السلام سوي رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي
یا الله دا چې بادشاہي راته وبخه چې بل چاله مناسب امني او قرآن ذکر وکړه من غیر نکیرین نو معلومیږي دا چې دا د سوال تم کولی چې خدای تاسې بادشاہي راکړي وزارت راکړي چې د بل چا سره مناسب ني نو دلته کې وایي چې یحب لاخیه ما یحب لنفسه ځان ته خوښۍ بل له خوا او سلیمان علیه السلام وایي نه ګورې بل نه خوښو دا یو اعتراض دویمه دا شو چې دې نه خو لوی غم جوړېږي ځان له څه خوښۍ بل له خوښ کا نو ځان له ځمکه خوښوم دا بل لم خوښه کړم مشارکت فی الاموال ځان سره به خلک شریک وکړه ځان له مې ځمکه واخېسته نو ځان سره به ټول مسلمانانو شریک کړم ځکه چې بل له به هم خوښوم مشارکت فی الاموال مشارکت فی الملک بادشاہ ځان له بادشاہي خوښه کړم ځان سره به بل هم پکې شریک کړي نواز شریف به بل شریک کړي هم به جوړ شي گورنر وزیر او لږ مخکې به لاړ شم ښځه ځان نه خوښه کړم دا به بل هم داسې خوښېده زه څه کوم زه خو لوی غم جوړ شوم ما یحب لنفسي ځان لري کومه ښځه خوښه ده دا بارو باسه میدان ته دا مې خوښه ده تاسو هم خوښه ده لا اوس به څه کېږي زه خو لوی غم جوړ شوم نو حاصل دا دی مولانا صاحب چې د دې متعدد جوابونه کوو بعض علما خو دې کې مثل مقدر کا خدا جواب کمزور دی حتی یحب لاخیه مثل ما یحب لنفسه حتی یحب لاخیه مثل ما یحب نو ټیک تا چې په دا اعتراض قرآن دی چې بادشاہ کې شرکت مثل په مال کې شرکت مثل یاره ما دا ځمکه خدای راکړه که خدای پاک داسې زما دې رور نه ورکړه ما له خدای ښځه راکړه که داسې ښځه خدای زما دې رور نه ورکړه دې مسلمان نه ورکړه ما له خدای جامه راکړه عزت راکړه که داسې عزت او جامه خدای زما دې رور نه ورکړه نو مثل پکې مقدر کا نو شرکت فی الاموال او فی الاملاک او فی النساء رانه دی خو د سلیمان علیه السلام باغې به اعتراض وایي یو سړي ته بادشاهي میلا شوه نو بادشاهي خو همدغه یوه ده دویمه خو نه ده نو د هغې مثل بل د سین خوښی یا وزارت میلاو شو نو وزارت خو همدغه یو دی بل خو شته دی نه دغه شان نو د دې مثل وزارت خو شته دی نو بل د سین خوښی نو یو څه د بعضو نه شرکت فی الاموال والاملاک او فی الزوجات هغه اعتراض خو دې ختم شو خو لیکن بیا څه ناڅه اعتراض باقي پاتې شو اشتاق کل جواب د توکم دی دا د دې تعلق د مشورې سره دی دا د باب د مشارکت فی الاموال والاملاک والزوجات نه دی د دې تعلق یا سره دی مشورې سره څه مطلب لکه ته د بل چا نه مشوره غواړې نو ته دا غواړې چې ما له ښه مشوره راکړي د بل نه ښه مشوره غواړې نو بل هم ښه مشوره ورکړه د بل نه ښه مشوره غواړې نو بل هم ښه مشوره ورکړه نو مشورې سره تعلق بل نه خو ته دا نه غواړې چې ما سره د مشوره کې څوک خیانت وکړي ټوکې دي مطلب دی چې ښه مشوره راکړي نو تم بل چا سره په مشوره ورکولو کې خیانت او ټګي مه کوه او ښه مشوره ورکړه باب د مشاورت سره تعلق او درېیم خشته جواب تعلق یې د املاکو بادشاهۍ ښځو سره دی اخلاقیاتو سره دی جناب چا سره تعلق دی اخلاقیاتو کې د بل نه ځان له ښه خوی طلب کې نو بل هم ښه خوی ورکړه باب د اخلاقیاتو سره تعلق دی باب د اموال او املاک او بادشاہو سره تعلق نه دی او زه یو مثال درکړم علماء دا مثال لیکلی زه ماته متوجه شه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ولکرا بل الله رسول زه خو ایمان ته بدل کېږي اسلام ته مسلمانې کوم او د زنا نه ځل نشم صبرولې خواهش نفسانی را باندې غالب دی نو ماته پکې د زنا اجازه ده نه نشم صبرولې صحابه اوف تاسو کې د نبی رسول الله په مخ کې دا خبرې کې عليه السلام دی روپیار وته بچی د طلاق نه نږدې شي اذا تر نږدې کوته سوې وی اتحبه لاختك دا زنا تخپل خور نه خوخه استا خور سره څوک دینم به قربان نشم دا الله رسول امر کار مې درنه قربان اور د څنګه په ختم نه به زه خور نه په ختم نه به بل مسلبل انسان بل خور نه دا با خور سره څوک دینم بیا تحبه لامك مور له خوخه به قربان نشم نه به زه مور له خوخه نه به بل څوک ورکی اتحبه لبنتك لور له خوخه به قربان نشم الله رسول نه به زه لور له خوخه نه به بل څوک ورکی اتحبه لزوجتك خذ له خوخه قربان دا سره نه به زه خذ له خوخه نه به بل څوک ورکی او دا خبره ورته وکړي اصلي زما توبه ده نه نم توبه او وې شو پدې
چې زه نه خپل خور له ښځې لور مور له نه خوښوم نو چې زه د دې نه اجازت غواړم او زه دې نه کوم دا به څوک وي دا به د چا لوري یا به چا خور وي یا به د چا مور وي یا به د چا ښځه نو زه نه خوښوم بل مسلمان یې نه خوښوي زه به چا سره کوم ګوره نو ما تحبه لنفسک ځان لا ځان لا خدا نه خوښوي چې د ما خور لور سره څوک به دې بدعملي کړي نو بل له ولې دا خوښوي دا حشته بس سړی رانږدې کو په سینې ولا لاس کې او ته دعا وکړه اللهم وفر قلبه اللهم طهر قلبه نقص قلبه وطهر فرجه اصلي تاسو شو کنه چې رسول الله مبارک راته په سینې لاس کې خو وی قصب دې راغی هغه یقوال لکه محسوس کړ او تاسو شوما چې پردې خود خځې سکه چې خپل بي تمام توجه ختم خپل بي تمام توجه ختم شو نو ګوره اوس ځان له اخلاق سره تعلق لري ځان د داس وخت چې زمانه څوک لم کی نه بل نه ولي ځان د داس وخت چې ستاره څوک غیبت کی د بل ولي کې ګوره درې حدیث تا مفهوم جوامع الکلم تا ګوره رسول الله مبارک دریاب کو دکې باندې کا ځان لدا نفوا قوم چې د ماسو حسد او ساتي بل طرف هم نه ساتي ځان سره نه خوښه چې ما دې څوک کو وਹੀ بل ولې وه ځان نه نه خوښه چې د ما مور پلار دې څوک کوي د بل مور پلار ولې کوي ځان نه نه خوښه چې ما سره دې څوک قران او کی بل سره ولې عداوت کې ځان نه نه خوښه چې ما سره څوک دوکاو کی بل سره دوکا ولې کې ځان نه نه خوښه چې ما دې څوک واستل کې وزن کم راکی نو بل کم ولې ورکه ځان نه نه خوښه چې ما دې څوک 2 نمبر شی راکی بل ولې 2 نمبر شی ورکه ځان لدا نه خوخه چې په مالي څوک سلام وانه جي بل ولې سلام اچوا ولې په سلام باندې کې ځان لدا خوخه چې ستاسو پلار څوک تعظیم دیونه کې ته بل مسلمان تعظیم ولې نه کې رسول ګور دریاب څه کې بل ان يحب لاخيه ما يحب نو یا مثل مقدر کا جواب بیا کمزور شو بعضو له جواب شو بعضو نه او یا د مشورې سره تعلق شو او یا بل مسوي مولانا سے کې تعلق چا سره دی د اخلاق سره د اموال او املاک او بادشاہو سره نبی سليمان عليه السلام د بادشاہي خبرې کوي د مختلف شوا ان يحب لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه چې ځان لکم شي خوخه نو بل له وخته او دې باندې بیا سوال کوم دا په معتزله او خوارج دي څنګه دا وصف پکې دي دی به مؤمن دي صریح دي چې دا مؤمن نه دي دا وصف پکې نشته نو چې دې مؤمن نشو نو دا خو یو خصلت فوت شو هغه خصلت هم د باب د اخلاقیات نه نو ته خو د معتزله او خوارج نه ورواوړې دي هغه وی مرتکب د کبیره د ایمان نه وته دي او ته مرتکب د خلق حسنه د ایمان نه وته حدیث غلا معلومه شو چې مرتکب د خلق حسنه د ایمان نه وته نو معتزله خوارج خلق کبیره دي حدیث مبارک نه معلومه شو خلق حسنه چې پر خود د ایمان نه وته اوس بس مولانا صاحب جواب ادا دے ناکم دې لګي چې دلته کې ایمان نکم ایمان مراد دي او ما وجود الله حدیث لا دا سموایا لا يؤمن احدكم اذا وصف کې ختم شو دي ناقص مسلمان شو جعل الناقص بمنزله المعصوم اخلاقيات پکې نشته لکه چې سر مؤمن اړې مزیدار جواب دی لا يؤمن احدكم نو حدیث نه غنه مسلې معلومه شوي ادا ځان ته چې په خیر په اعتبار د اخلاق بل مسلمان دی او نبی علیہ السلام دا وصف بنا کړ په اخوان دا قانون چې یو حکم په وصف بنا شي هغه وصف علت وي نو علت یو قوت شو دغه ترغیب ورته چې دا مسلمان رور دی کوي رور له خلق هغه څه خو جدا له خو علت خو ذکر کا لا يحب لاخيه دفارا لا يحب دفارا دا ضرور دی رور له شي او دین الله معلوم چې مسلمانانو نه په دغه معلومه شو او دین الله معلومه شو چې بعض وخت زجر کول شي بعض وخت یو خبره زجر دی خو د ایمان نونوزي او پیغمبر هم دا خبره زجران او زجر جائز شو په کلام کې اوس مولانا سے لب بیا ترجمه الباب اعلان د دې مطابقت د ترجمه الباب سره پوره واضحه ولی واضحه دي د ترجمه الباب د جزء حدیث غواړي خبره خلاصه لیکن التبع سوال کوا من الايمان الى جزء ایمان ما جواب درته کا بار بار میں درته وی اذا خذ حديث الفاظ امام بخاری پر جو من الايمان او یا بدل شعبه من الايمان شعبه من الايمان هذا خبر مقدم او ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه مبتدا وحركه ترجمه الباب
او یا ایمان نه مراد ایمان کامل وا غرض امام بخاری بیا معلوم کوا او هغه سره غرض ترجمه الباب نه رتبه په مرجع او باندې چې ته توعد فائدہ نه لسی دا یو محبت ضرور سره دا یو توعد دی او د ایمان مضبوطه شعبه د تړي په ایمان نوزي فقیرات شو عد شعب د ایمان کوي یو شعبه د ذکر کړه او کوم وخت چې ناشیو دا 500 دا ازاله وکړه چې حذر باغ 500 کې نشتا او بل ترغیب د دې خاصه دې درکا دا سلو اغراض د امام بخاری دا معلومه شو ذوق مخکې لا شاه والذي نفسي بيده لا يحدث حتى صلاح اليه والده وولده وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا المعين عن نبينا بن صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو نبي وقال حدثنا وقال حدثنا ابو نبي قال حدثنا شعبة محمد قال عن النبي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث حتى صلاح اليه بولده وولده والناس اجمعين. ابو اليمان حكم من نافع باب حب الرسول من الايمان لو قبل درجه ايثار شروع ايثار بل فزان ورکاوان او دا صحابه صفاتو کنه ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه دا ابو طلحه رضی الله عنه دا ام سلیم په حق نازل نبی رسول الله مبارک ملمانو دل یو ملمانو چې په دې بوته نو مسولین دا خوراک دستا ما هم ملمانو ستدي وی دومره دي چې د ماشومانو په عام نه نشته ماشومانو په عام نه نشته ودا څوکا چې ماشومان په نوې میو دي اوس ملمان سره په قربا کړی ضرور دي ورای نه کله کوم سودی په کې پاتې کیږي ډوړې په کمیږي نو یو مسولین دا هغه زمانہ و چې د حجاب نه مخکې وي زه به دا څه کوم خدا ورته وم خدای دې کړی دا هم مسولین دې نه ځي زه به دا څه وکم چې کله ډوړې کیږي زه به دا دیوي کوته شروع کوم چې دا دیو ولې روانه نو اخوالي په په کې ورکړم کړم نو مېلمه سره به تیار بشي اته کوته وړي به مو اخر شریف په مېلمه مو په صاحب مېلمه راغی نبی رسول الله الله رسول الله شریعت سره دې مور په خپل بنا راځي دا آیت نازل شو بیا او یفسرون علی انفسهم ولو كان بهم خصاصه او غزوه یرموک څخه دی اورېدل کړه صحابي وي زموږ رسول الله زخمي نو یې هغه وګورئ ما ولا ویاو چې کوم یو له خوا کې بل یو زخمي پروت وو بوله راته بغاور کړه رسول الله مال اشاره راکړه دلته هغه لا ویاو ودا خوا کې بل زخمي پروتو وو په فریاد هغه اشاره راکړه دلته هغه خوا کې بل زخمي هغه وو په توګه هغه اشاره راکړه ما پرې دلته چې هغه لا ویاو هغه نه تاو چې هغه دریم لا ویاو هغه نه تاو چې دریم لا ویاو هغه نه تاو چې ترځوی لا ویاو هغه نه تاو حالت د نزع او ځن کدن کړي د انسان تر صحابه صفات یؤثرون علی انفسهم ولو كان بهم خصاصه لکه دا طالبانو کې څه کار دی تاسو نه لکه نو کله بل ورکوي په خپل ودا ته ټول نار دی کمرې مرګري سره ایثار کوي خپل مخرب المرګري ورکاوه او د جمعات مرګري دی په جمعات په وظیفه کې د بل مرګري سره ایثار ها دا اخلاق بل مرتبه شما وقتی تفسیر د خود لري حب الرسول الاسلام عندي من الايمان يوم اصوال کوا چې من تبعیدی او د جزئیات معلوم شو ایمان مرکب وجزا په زیادت اجزا او په نقصان د اجزا او زیادت او نقصان سره ومخه جواب کوم چې حدیث دا د نشتا دا امام بخاری خپل ترجمه الباب د حکمات حجت لري او دې دا چې ایمان نبی ایمان کاله او یادا چې شعبۃ من الايمان ایتولد بل مندوی نه دې راځو چې او ده وما خپلو سره دونو امبستا
مرجعه اعمال دخل نور کوي امام بخاری او رسول او عمل له او د ایمان پټ شو بدک ولې دا شعبه د دیني ایمان در نوځي دا مرجعه او بل اشاره کوي حسن و خمسو کې نشتا اشهر یا اهم یا اجناس عالیه ذکر شوی دي دا بل شعبه او دریم څه شو عسكري لشعب الإيمان يوبل شعب هذا نشمير لا أو سرور ترغيب لدي خاصة لا حب الرسول الإسلام عزيزي صلى الله عليه وسلم من الإيمان وبه قال حدثنا أبو اليمان حكم من الآخر مشهور محدث أو شعيب بن مين حفظة السيدي هيجي باربار أو أبو الزناد يشوي عبد الله بن الأخوان مشهور تابعي أبو الزناد عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عبد الرحمن بن هرمز هذا نمدي او مشهور تابعين اجل التابعين او حضرت ابو هريره وفيدن النبي السلام قال فرما والذي نفسي بيده لما قصدت غزات لما نشتا وياتي مولانا شبيت کے بکلام قوم خان بعض العلماء متقدمين خلال متشابهات تو بلا متشابهات ولي يسوي توي مركب وي لحمنا لدمنا لأعصابنا لعظمنا لأصابعنا الله پاک لاس کو دغه دي نشي یا خدای له متشابهات او یا بر نور تفصیل بری کې ترمذی کې ان شاء الله راځي ترمذی جلد اول کې پوره تفصیل راځي دي کې څلور مذهب دي او ذکر او یادا چې له یاد لا کیدنا له یاد لا کیدنا مو تشبیه عقیده نه لري ولك الله لا يدرشي نو الله هم مركب بشي كان شيء مركب وي او قيد ولا راشيد ځان له مركب د اعضاء لري نو الله کې احتیاج راشي دا قانون د مركب په خپل وجود کې اجزاء ته محتاج دی الله کې احتیاج راشي دا او ځکه د مركب د اجزاء نه حادث وي ځکه په حين د وجود د اعضاء کې خودي ني الله بحادث شي ممكن بشي مسبوق بالعدم بشي بنقصانات لري لكن غير نقصانات فخبل وجود کې او فخبل بقاء کې دوارو کې مرکب اجزاء ته محتاج دي او الله په احتیاج مبارک ظاهر یا د متشابهات لري یا به مچيد ولا شتا بالكل صاف ولا شتا يوم يصف عن ساق وجه ولا شتا الا وجهه قرآن في كل شيء عالم إلا وجهه لكن ليس كوجهنا ليس كيدنا هم وايو كذا كنها ذي وصف كيف دوار مجهول لمتنادي بعده او متأخرين ديت معنا کی بقدرت سرا اغیم دا ځونی معنا کوي اته دې نه کوي اغه دا افهام دا غیر لپاره دا معنا کوي چې یو سړی دا تاسو کې دې څه ته وایي ما ته معنا وکړه نه یاد لاس ته وي خو خدای د لاس ته نو شوبه کې به پریوزي نو زر اغي ویت نه مراد قوت او قدرت دی او عربی کې دا یت د قوت او د قدرت په معنا د مستعملي کې کثیر ما مستعملي کې یاد د قوت او د قدرت په معنا سره دا ډیر یاد مستعملي کې لګنه یمین قسم ته ولي وي لګ ما ته ګورم یمین خو خلاف ته وي د قسم ته یمین ولي څه دی لکه قانون دا دی چې غریب کلم یو بل سره قسم خورنو لاس په یو بل ورته راکله لاس په ورته سماره قسم دې راکړه نو استعمال د یمین دی یو جواب لیکن ټول نه پښته جواب دی یمین خلاف قوت او قدرت دی خلاف کې دی قوت او دا قسم کلام خلق مضبوطی په یمین سره ترې والله سره دا کلام مضبوط لکه یمین کې چې کوم قوت او قدرت دی نو په کلام عربي کې یاد په معنا د قوت او د قدرت سره مستعملي قران حکیم کې دا اوس مثال در کوم چې څه په پیښه قران حکیم کې الله وی ذل ادکم زیدی واذكر عبدنا داوود ذل ادی یا ذل ادی اول طاقت دی قران فلا يتمنى قوت او طاقت سره مستعمل کړي نو دا متأخرین کې ریاض معنا په قوت کې چې شوبه ده سامعين ذهن او تو شوبه پیدا نه ویږي په خبره ما کړه نو یا د متشابهات یا ید اشتاق کیف کن مجهول
دي نور دې کې مذاهب پورې تفصیل روان دي چې مرا کوو پورا تفصیل وکوم ان شاء الله او بل دا چې قوت او قدرت والذین نفسی بیده زمانه فتح قارداتی زمانه صاحب په اختیار کړي هغه په لاس کې هغه په قوت او په قدرت کې لا یؤمن احدکم مؤمن باندې یو تاسو حتی اله مؤمن چې دی هغه یو اقول جسم احد من والده ذکر دنا هو الذي يزوي دنا او رسولان سوا لا يؤمن احدكم نو سنت کې کلام کو پورو ثم الله تعالی لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده ممكن مودي كبراغي وولده مكن مودي كبراغي والناس اجمعين ذكر ذكراغي والناس اجمعين طول خلقنا زياد محمود شم وفريد اعتراض والدي هذا چې په حب د نبی عليه السلام کوم حب چې د فلار او د زوی د خلقنا زیات شي نبی عليه السلام ایمان مرتب مطلب څه دی چې چا د فلار او د زوی او د عام مخلوق رسول الله مبارک سلامین زیات نه کړه مؤمن نه دی مولانا سے حب غیر اختیاری شی انسان په مکلف نه دی چې کوم حب غیر اختیاری منه او غیر اختیاری شی دی غیر اختیاری شی دی او هغه غیر اختیاری چې کمی د رسول الله مبارک نو سره به ایمان نه ولې انسان خو مکلف دی مکلف په امور اختیاریو دی لا يكلف الله نفسا الا وسعها قانون دا چې په هغه امور د مکلف چې کوم زما په اختیار او چې زما د اختیار نه بار دی باغ مکلف دی او دا خو ایمان په مرتب او عدم د ایمان په مرتب مطلب دا حکم ایمان بدی نو دا خو یې اختیاري شي ما څه پته لري دا خو زما په واس کې نه دی نو اعمالو کې زما اختیار نه دخل دی نو عقاید په طریقه ولا اختیار نه دخل خو په اختیاري شي نه دی اختیار چا سره بزیات چا سره بخیر رسول الله مبارک مقبل فرمایي چې د بیبيانو په منځ کې قسم نو څه به وي اللهم هذا قسمي فيما املك لو چې دا کوم څه مالک ما خدا کوم چې یو شوارو یو لور کوم بل شوارو بل شوارو یو په یوې له بل شوارو بل لا فلا اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك فلا تلمني ولا تمام وحذرون في ملامت لك فاغه خو به غیر اختیاري کې تملك چې مالک او دی څه مطلب یوې ام المؤمنین سره په محبت غیر اختیاري زیات دی او بل سره کم پاغه میں ملامت نه کې ولی فيما تملك ولا غیر مالک او دی مالک نه تو پتہ ولګی چې محبت د انسان په اختیار کې نه دی چې انسان اختیار کې محبت دې ټول انسان مقدر کوي چې ما سره بډول نه زیات ساتي عليه السلام فرمایي کدا چې زیات بل چا سره شي بیا بس کوم دا غیر اختیاري شي نو غیر اختیاري کې اعمالو کې اختیار نه دخل نو عقایدو کې څنګه اختیار نه دخل نشته دا عقیدی مسله شو یو اعتراض دویم اعتراض بعض حضرات وکړي دا حدیث کو بظاهر سره تعبیر وی تعارض نه لري ځکه چې د ډیرو خلکو د بچو سره مینه زیاتې او د رسول الله سره مینه اوس بس ظاهر کې چې ګورم د بچی سره د خلکو مینه زیاتې ښکاري بچو له خلکو سره منډه وی ډوړې او رسول الله مبارک د دوی خیرات وکړي او زکات ورکړي هغه صدقه ورکړي او دوی د توي بابا را کوي ضرور به وکړي نو ظاهر کې خو چې مونږ ګورو د محبت تسبیح چې سره زیات محسوسېږي په نسبت د محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دوی اعتراض مولانا سیدی اعتراض د بچیدو د وجنه سات جماهیر کې څومره محدثین دی غوی محبت وکړي یو محبت عقلی دی او بل محبت طبيعي دی محبت اصل کې په فتحې د مثال محبت اثر بدني دی نو محبت والی دا غلطه تقرین ورته اصل محبت دی والقيت عليك محبه مني فتحې سره دا محبت دوه قسمه یو ته عقلی وي بل ته وي طبيعي یو عقلی دی عقلی بل نوم بکیر مختصر کنه عقلی د دې نوم بکرم اختیاري دا اختیاري لګاو دا یو شو عقلی اختیاري او بل مسوي فطری ویل شي طبيعي ویل شي فطری ویل شي طبيعي ویل شي غیر اختیاري دا ډول من کې فرق سره کم محبت
چې په اسباب خمسو بنا دی کوم محبت چې په اسباب خمسو بنا دی هغه عقلی دی اختیاري دی کوم محبت چې په اسباب خمسو نه دی بنا کوم محبت چې په دې اسباب خمسو نه دی بنا هغه ته محبت فطری وای هغه ته محبت غیر اختیاري وای اسباب خمسه کوم دي د دې وجه نه مینه کې جذبه دی او سلام اور یو سبب دې چې اور دوی سره خلک ولې مینه کوي لار سره رور سره ولې مینه کوي اور دې رشتہ داري ده یو سبب دی دویم سبب څه شی دی هغه جمال دی د محبت دویم سبب جمال کلی څه سره راځي مینه خشته کتاب کې سبق پن کوي خشته کتاب خشته کوټه کې جون پن کوي دا څنګه کلی جامه سره کوي چې خشته جامه دا قانون دی او ورپسې اعلان شه مخکې ده څنګه دی لګا کلی پټکیم د خلکو کوي دا دې خو به تاسو وکړو دا خشته حب نو دا حب دویم سبب څه شو جمال دریم سبب یې څه دی احسان تاسو سره څوک هیګلو کې نو خلک ویني وره چې بار څوک سره احسان کوي مینه کوي او احسان عام دي ښه خبره سره کولې کوي جامه در کوي او څلورم نمبر مال دی مال دا مال پر احسان کې داخل له حجوم کی اهمیت زیات دی او زیات تر خلک مال ورکې نو هغه ځان نه ذکر کوي تو چې مال ورکې نو خلک سره مینه کوي او پنځم نمبر کمال یو سړی کاملی سلکا عبدالقدیر خان سره دخل کو مینه ولی مینه موږ مال نه راځي تر احسان هونه لیکل موږ رشتہ دار هونه دي جمال کو پکې نشته لیکن ولی وسره خلک مینه کوي یو کامل شخصیت دی یو کارنامه کړی دا ایتمه مې جوړ کړ یو سړی کاملی په یو فن کې نو خلق غیر اختیاري غسر محبت او مینه پیدا شي نو څو سبب شو پنځه کم کا اور هغه د وجه نه خلق مینه کوي جمال بل څه دي احسان مال او بل کمال دا پنځه اسباب باندې چې کوم حب او محبت بنا شو دې ته عقلي اختیاري وي ولې ځکه اسباب اختیار دي مینه په دې وجه کې چې دا مزوي دي مینه په دې وجه کوم چې مال لا کوي ګوره سوچ دیو کو هغه اسباب ته د نظر وکړو مینه دی وکړه هغه اسباب ته د سوق له شابسي نظر وکړو نو مینه دی وکړه دا اختیاري شو دا عقلي شو او دیم قسم کم یو دی هغه فطری طبيعي غیر اختیاري هغه چې په اسباب بناني په اسباب بنا نه لکه ما ته ګوره دا نه چې د اسباب په پکې نه په دې اسباب موقوف نه دي ځان په ګوره خطا نشي دا لومبي قسم په دې اسباب موقوف دي دویم قسم په دې اسباب موقوف نه دي لکه دوی سره مینا په دې سبب په دې وجه دوی سره چې څوک مینا کوي په دې وجه دا ځان ته نه ملحوظ کوي چې ورګه دوی مې ځکه سره مینا کو نه غیر اختیاري دي د دوی والے د وجه نه دا الله اکبر د دوی والے د وجه نه دا د دوی والے د وجه نه خو موقوف علی دوی والی نه دا یعنی ته کوم وخت د امینه کینو هغه وخت دا تصور نه کوي چې د امزوي دغه کې پروت دی غیر اختیاري دا تصور هغه وخت نه کوي ما ته وره دلته یو ایکسپیرینس وشي یو سړی او هغه سړی داسې دی چې هغه تاسو سره امداد کوي او تاسو چاوي چې له خپل کې ایکسپیرینس وکړو ته بل توقف کې سبب هغه ما سره په ورته تاسو پوری کوو او مستحضر کې نه منډه کوي او که یو سړی ته وایي چې زوی د اکسیډنټ وکړ استحضار نه په منډه راوځي اوس په پیښه په خبره باندې یعنی خلاصه ده چې دا لومبي قسم محبت موقوف دی په استحضار د اسباب دا نقطه ده سره کې د پورې اعتراض وارد نشي دې سره باندې غټ اعتراض کوم چې زوی سره محبت غیر اختیاري دي او په سبب بنا دي او عائشہ صدیقہ سره رسول الله مبارک کوم غیر اختیاري مینه ده هغه په سبب بنا دي چې زوجیت دي څنګه چې په سبب باندې بنا دي روبې ته سمو چې په سبب بنا دي اځه په سبب بنا څنګه نه مولا
خلاصه فغړم به سبب کې استحضار د اسباب وي سبي استحضار توقف په استحضار د اسباب لومبي قسم حکم موقوف په چا باندې استحضار د اسباب دیم قسم حکم موقوف په استحضار د اسباب نه دی دا ناشنا نقطه مې درته وځي اعتراض را نشي نه یو په اعتراض سره دا چې جواب درته درکړي لومبي قسم حکم موقوف په چا باندې په استحضار د اسباب دیم قسم حکم موقوف په استحضار د اسباب نه دی سبب به په استحضار ولا شک حتی چې هغه حکم ابا حاضر دیم قسم حکم هغه موقوف په استحضار د سبب نه دی نبی علیہ السلام بار دا سبب نه مستحضر کې عائشہ به خضر بیبی دا او د ستې لور د ذکر سره جاته بنا بحث او سره غلې نو لومبه قسم حکم محبت اختیار عقلی دی موقوف په استحضار د اسباب او دیم قسم حکم کې موقوف په استحضار د اسباب نه دی نو دلته کې کم یو حب قلمه شابه عقلی کم یو حب قلم شابه عقلی کسبیه قلم نو اغلو به اعتراض کړي ختم شو لکه حب غیر اختیاری دی او په ایمان سنگ موقوف کې غیر اختیاری باندې په انسان مکلف نه نو ما دلته حب نه کم حب واقع شابه اختیاری دی عقلی میں واغشت کسبی میں واغشت چې په استحضار د اسباب باندې موقوف دی ابلنا او کله چې دوی سره مینا زیاته شو مثلا مولانا ته نو زوی هغه دوی سره کوم یو ده هغه موقوف په استحضار د اسباب نه ده نو دواړه اعتراضونه د ختم شو چې لکه دا اختیاري شی دی دی باندې انسان مکلف دی اختیاري حب قلم او دوی والا اعتراض ختم شو هغه قسم ثاني قسمه والا قلم دا یو جواب شو اوس راشه چې نبی عليه السلام کې دا لومبي قسم ولې اسباب بنا لومبي سبب څه شی وو قرب پیغمبر قریب دی رشتہ هغه سبب پکې دی یو سبب نه پینځه ولا پکې دی یو باندې بنا شنو عقلی به پر رسول الله مبارک کې سړي پینځه او پینځه ولا په درجه تم دي لاس پینځه ولا کم دي النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم وفي روايه وهو اب لهم النبي اولى بالمؤمنين اقرب من انفسهم صاد نفس سمجھتا ترزه نفس سره مضبوط رشتہ نفس سره مضبوط رشتہ رسول الله مبارک سره هغه رشتہ د نفس سمجھتا مضبوط اولا بل یعنی د نفس زیات په رشتہ مضبوط رشتہ دار بغنی دبل رشتہ دار د پاره څه شه دي ځان قرباني خلق روړ د پاره نفس د پاره او رسول الله مبارک د پاره خپل نفس قربانه قرب شو دریم سبب کم یو مولانا وای جمال رسول الله مبارک جمال څنګه جمال حضرت حسان نے بتاؤ کا بڑا تعلق واحسن منك لم تر قط عيني واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء حديك حد كانك قد لقد ځان کې دې څنګه غږ پیدا ځان خدا ارجع خشتخ كل وفي مذلا دا د پیغمبر مبارک وصف او عائشہ صدیقہ ته وایي عائشہ صدیقہ الفاظ وایي وې د مصر خزو یوسف علیه السلام کولې ده لاسونه پرې کړل وې کله ما محبوب لیدې وی لاسونه په دې به سرونه پرې کړې وې نو سوالو کا کنه سوالو کا عائشہ خسر پرې نه کړ او نه بلی بي پرې کړ ها څنګه وایي عائشہ نو ګوره دا جواب دا سوال انتهایی کمزور دی دو قسمه حسن دی علماء یو ظاهری حسن یو باطنی حسن ظاهری حسن فورا اثر کوي هرڅو اثر ورو کوي او چې کوم باطنی حسنی هغه د اول نه مضبوط اثر نه کوي ورو زیات دی یزيد کا وجهه حسنا اذا ما زدته نظرا یزيد کا وجهه حسنا اذا ما زدته نظرا ثم نظر زیات کې حسن زیاتېږي نو دا یوسف علیہ السلام غسو اخو خشتو نو چې خدو د مثل ولید فلما رأينه اكبرنه وقطعنا ايديهن وقلنا ما هذا بشر ان هو الا ملك کریم ان هذا لیکن هو ان هذا نو ګوره لیکن ذلیخی خلاص نو پرې کړ
عاشقه زلیخه و د مصر ښځې نه وې نو عاشقه لاس نه پرې کوي او نورو پرې کړل او سره بلده ده بلده شوې ده د مخکې نه او دا نورې ناګهاني ولیده نو حسن ظاهري ناګهاني په خلکو ډېر زیات اثر کوي او چې ورو ګډېږي بیا ورو کمېږي او د رسول الله مبارک حسن اولا خدا څه نه دي چې ووینې او ګوتې پرې کړې او چې څومره ګډېږي ورسره خلک نو بیا سرونه پرې کوي که نه پرې کوي حضرت طلحه بن عبید الله په احد کې لاسونه شل شو که نه وي چې غشي پې تاندو را بشي د رسول الله مبارک نه دفاع کوله دا لاس شل شو 14 ځایه زخمي شو حضرت طلحه الخیر طلحه بن عبید الله او دویمه ورځ حضرت ابو طلحه سوی نبی علیہ السلام تا پیش الله رسول شاته ودرېګا نحری دون نحریگا غشي برازي ما بولی او تب بچ کېږي او یو بیبي نبی علیہ السلام لا یو ماشوم راوځي جهاد درته پیغمبر علیہ السلام تکینو الله رسول بیګا ټول په ما جلګي ما خوب نه دي ولې ما ته پتاو لګیږي چې جهاد راوځي نو ما وی چې د ما پلاس قوم مړ دي نشته رور ممتا سره پلان کې جهاد کې شهید شوی دی نشتا خاون ممتا سره پلان کې جهاد کې شهید شوی دی نشتا نو زما برسو کې چې زما د کور نه لاړ شي او د پیغمبر علیه السلام مخې ته ودرېږي او دا نه دفاع او د خزن دې نشم نو د الله رسول الله ماشوم بچي مې راوستلې دا ځان سره کوي بما افعل بدسو او ماشوم بچي سوف دې ټول چلولې شي مانه دفاع کولې شي وینا الله رسول الله ذات وکا دا یو صحابي لورکا چې دې هغه سره نو که پتا سو د تورې زشي نيزه گزار کی دې ورتنی چې وګړي ته پېښ دا هغه حسن ابتدائي اثر نه دي رستو اثر د صحابه جون جان نه کتلې که د صحابه جون نه وکړه ته پته ولګي چې سرونه قربان کړي دي کنه قربان کړي په خپل سینو یې چې تنبولې دي کنه دي تنبولې او صحابه زندگی جان نه کتلې نو جمال په طریقې اتم موجودو په طریقه اتم جمال او ګور دریم څه شی احسان نو موږ تاسو نه احسانات کړی ټول نغټ احسان دی ایمان دا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم او مال خبرې دا کې خبرې نه کاوه مال خو چې بسرال فورن به خیرات لکه مال دا اجود الناس کی تفصیل کړي او پنځم نمبر څه شی دی کمال لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ دوی قصه مختصر علیه السلام نه زیات کامل شخصیت څوک تیر شوی دی نه نو یو سبب موجودی دغه څو سببونه شو او پنځه والا په کومه طریقه موجود دي په درجه اتم دی وجنا رسول الله مبارک سره حب عقلی و زیاتی پر نسبت نه ورما زوی کې یو سبب موجود دی چې قرب دی بل نشتا صدا کې یو سبب موجود دی چې مثلا قرب او جمال دی بل نشتا اره خدا کو کامل نه سپې مې به کې شورت کټ چې په خبر کامل او اره خدا کولم نه ګوري دا بیا خبره ده ورپسې شاه مخکې دا چې ارجع تخبل خدا کو مې ده چې یو بادشاہ یو خدای ته یو سړی خدا ولیدا دا څو کتل دي دا تور بدرنګ وا نو بادشاہ دې مړ داستا خدا دې ولل هر وخت کوړه منډې وي هر وخت چې پلان کې به بودا څه پلان کې به بودا دا خدای صفاتونه منتکه دا خدای ډیران غرزولو خدای دا وی بادشاہ سلامت زما پستر وته وګوره بادشاہ سلامت د چا په نظر وګوره زما پستر وګوره دا څه شي خدای خو دې تا وای نو حاصل د کلام څه جو پرځوی کې په خزه کې یو صفت موجود دی یو سبب پر رسول الله مبارک ضروري عزت او په درجه تا نو ځکه حب دی نو ګور عقلی طبيعي شو تعقلی شو کسبی شو مغلوب اعتراض ختم شو او تدوین زیات ځکه چې اسباب خمسه په موجود دي دا علماء جواب کړی او ټول نه ختمه دي دا جواب درته ډېر مزیدار هغه ټول جواب دادی مولانا صاحب چې دا طبيعي چې کوم حب دی دا په دوام سره او په مر الزمان سره دا بیا عقلی او کسبی ګرځي لول حب سوي لمبي حب دا طبيعي وي دا غیر اختیاري وي او په دې باندې دوام په دې طبيعي حب باندې دوام او په دې طبيعي حب استمرار د چا په وخت کې بیا زمانه
نو ګوره زوی سره وګو خو بېشکه طبعي دی دوام خبره زما په دوام کې ده د قرنګ رسول الله مبارک سره دایما خوب یو وخت نه دایما او مستمر بس داخلي به سر نه باسو نو دلته کې مې سوې چې ټیک تک خوب طبعي شی دی دوی جواب کوم غیر اختیاري کې دی او په دې خوب دوام بیا اختیاري دی او دلته چې نبی رسول الله فرمایي چې د فلار دوینه به ما سره زیاته مینه لري مستمرا او دایما یاد کما مینه یاد شابه مستمرا یو وخت نه یادي مستمرا او دایمي حب او استمرار والا حب دا بیا انسان په مکلف دي د استمرار ما وس کړي او دوام والا حب د انسان په مکلف دي هغه ما په وس کړي او لکه بد عشق جواب خبره کوي عشق خبره څنګه ده ما ته وګوره د صحابه مثال وګوره نو هغه حب غیر اختیاري بام د رسول الله مبارک سره دی هغه غیر اختیاري او دا غي مثالونه ګوره کړه ځانونه څونه قربان کړی دي خزو ته وګوره بيبي سميه ته وګوره حباب ته وګوره بلال ته وګوره او خدای نو لیدل دی خو جبريل نو لیدل دی خو د پیغمبر په خلی باندې اعتماد کوي نو دا خو خیر یو خبره شو او اصل دو جواب مې د توکل ها یا محبت اصلي مراد دی او غلط جواب مې تفصیل وکړ او یا دا محبت خو بشک طبيعي دی او په دې دوام باندې مطلوب دی دوام بیا ما په اختیار کې دی او په دې باندې استمرار بیا مطلوب دی هغه ما په اختیار کې دی دا پیغمبر سره چې کوم دوام او استمرار والا حب دی هغه بزیاتی پر نسبت دی او په دې سره زیات دی نو مولانا صاحب علماء لیکلي دي وی اصل کې د بچو او د خزو د حب ظهور شته او د رسول الله مبارک د حب ظهور شته ځکه خلک دا چل کوي ما ته وګوره کدلته خدای مکه رسول الله مبارک تاسو کوم عادت په نبی هم دی وخت وی او دوی وی او تاسو دوی چې 100 روپیا را او بل خاطر رسول الله مبارک چې 100 روپیا را کا نو څوک به ورا کاو ګور ظهور نو دلته ظهور د دې شته او دا چې مونږ وایو چې ورکه پیغمبر مبارک ویلي دي نو دې کې دا را دي چې دا خدای غلا اصل نه دي دا خدای غلا دي مرګري لاس دي ظاهر کې دا راځي او زویله چې ورکوم خدای غلا اصل دي زویله ورکوم خدای په مړیږي او که رسول الله مبارک په امر بل چاله ورکوم خو هغه ته فایده نه رسېږي چاته فایده رسېږي یا دته یا ماته مړه پرې دا یا خپل کار وکړي دا خو یا ماته فایده رسېږي یا دته زموږ نورې نه کې به وو هغه په موږ فایده ورسېږي نو کدا سیوا چې کم جهاد د زویله ورکول دي هغه جهاد رسول الله مبارک وي دوی مالوم رسول الله مبارک مالوم دویله جامع رولم رسول الله مبارک والله چې بیا بخد خپل بچو له نور له رسول الله له ولا او د مثال صحابه موجود دي اوس یو اخیری مثال ورا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا حدیث اورید نبی اسلام دې الله رسوله ټول مخلوق له د سره زیات امینه له خدای ځان نه غوړي ځان نه مینه زیات نه رسول الله مبارک کلا نکای چریت کلا نشي کېده هرګه چې هغه سوچو کو بيد الله رسوله بيبا ځان نه مم در سره زیات امینه ده لکه سوچو کو ځان له ډوړې ورکوم د امینه خدای نه زیات کړی ذات ګرمه یا نه محسوس دی زیات امینه لکه سوچو کو چې په دلته کې پیغمبر ته چا کړلو په ذات قربانو بچو زوی کمیرا پاسه ده او تاسو وی پیغمبر ته کندلو کې څه جل ور سره کې او بخت سره ځه او ځان سره لکه کدر ته کې پیغمبر چا وی چې دا تکلیف دی نه ګرمه ته ګورم نه ته ګورم منډه ورته وی آل وی بس سوت تار تار ځان نه زیات امینه آل یا خبر درست شو نو حاصل څه شو مولانا صاحب په خبره خو رسې ده کنه زما خلال شوا اوس تخصیص د والد او د ولد او د ناسي وجه والد او ولد او د ناسي وجه علماء لیکي وی د پلار حب محبت تعظیمی وی محبت تعظیمی وی دا یوازې پلار نه شو محبت تعظیمی د ارجانا زیات د مور نم زیات شو ام محبت تعظیمی دی د خر نم زیات شو ام محبت تعظیمی دی د استاد نم زیات شو ام محبت تعظیمی دی د نیکه نم زیات شو ام محبت تعظیمی دی د مشر نم زیات شو ام محبت تعظیمی دی ون جس پکې والا محبت تعظیم او د ولد هغه محبت شفقتی دی محبت شفقتی شفقت کا بچی کوي نو ګون جنس مراد شو کزوی دی کنوسی دی کجور د کدی اولاد دی کشران دی یتیمانان دي ټول پکې محبت شفقت او دا ناس د خلق هغه محبت احسان دی محبت جادي احسان خیر غړي والا مینا دا درې ورجو سونه پکې رااله اوس بل سوال کوا دې کې من نفسه رااله من نفسه پکې رااله نو په بل نسخه کې په بل دیوال کې بل نفسه شتا
او که من نفسه کما کې نشتا هغه نه جواب کوم بلکې من نفسه تو زیادت ثقه حجتي کړه بلکې من نفسه تو زیادت ثقه حجتي او که من نفسه پکې نه وي مولانا صاحب نو ولې ذکر نه کا نفس سره د حب ظهور ني بل سره نفس اصل ده نفس سره د حب ظهور ناراضي نور خلق سره راضي نفس سره خو بديهي حب ده لیکن شکو انشتا بهر کې کو بیا سوال کیږي چې والد مقدم کو په ولد او په خلقو حالانکه زیاته مینه خو د فلار سره نه بچی سره زیاته مینه فلار سره نه چا سره بچی سره نو ولی والد مقدم کې احتراما فلار مقدم کوي او یادا چې دا په اعتبار د اکثر فلاران ډیری په نسبت د بچو د هر څړي فلار ستا او زامندار ثاني بچیدار ثاني بعد سړی عقیم لا ولد او فلار درشي نو کثرت په بنیاد والد مقدم او یا ترقی د ادنان اعلی تشو ځکه چې کله ترقی د ادنان اعلی تشي کله د اعلان ادنا تشي حدیث نړۍ خبرې معلوم یو خبره خو دا معلومه چې ترجمه الباب والا حب الرسول ایمان لوی شعبه ده دا ته معلومه شو دیم دې معلومه شو چې رسول الله مبارک سره د فلار او د بچو د خلکو نه زیات امین نه دا سړی به مؤمن نه دلته کې کامل ما لگاوا دلته کامل سر نه ایمان بنی ایمان به ختمي خبر خلاص شو او کامل لګي تاسو خلاص درې مده معلومه شو درې مدام ترغیب ورکړي چې رسول الله بس او د ترغیب مقصد څه دی دې مینه هغه دا چې چا سره محبت خلق داغه اطاعت کوي مقصود اطاعت ته او بل نمبر کې دا والذي نفسي بيده کلا چې مخاطب منکری خلق قسم پر مسلمان کې دی لیکن کله تاکید د کلام د پارام خلق قسم کلام مؤکد کوي به د انکار د مخاطبنا ولې خبره خبره بعض وقت خبره همي مخاطب منکر ني هم خلق قسم کوي او بل خبره والذي نفسي بيده قسم کوي الله با صفات باندې کولای شي ذات معلومه شوا وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن عليا صوت ابن عليا دا اسماعيل بن عليا ده مور اسماعيل ابن ابراهيم عليا ده مور او مشهور تابعي دي تابعي دي عبد العزيز التابعي بن سعيد مشهور عن انس رضي الله تعالى عنه وګوره له باندې وسه هغه جدا سند او دا جدا سند جدا قال وحدثنا آدم أبي بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس ورا صحابي کی صرف مشارکت رہا متابعات ناقصة جو قال صرف صحابي کی مطابقت رہا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورا فرق سجو وقتی دا انس او دا امام بخاری من کے واسطے سوے یعقوب ابن ابراہیم یو ابن علیہ زیب عبد العزیز درے او دلتا دا انس او دا امام بخاری په منځ کې بیا درې واسطې دي آدم ابن ابي بياس شعبة بن او قتاده درې نو څه شو خبره قال دي فرمایي چې او فرمایي لا يؤمن احدكم دغه فرقات هغه کې ولذي نفسي بيده دغه ولذي نفسي بيده نشتا دا څه خیر دی انس یو دې کې ذکر کړی د جمله بل ځای کې نه ذکر کړی مشکل نشتا او زیادت ثقه حجتي مو وکړه لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من والده چې محبت د اجلال او د احترام دی ولدي مشقت محبت مشقت ته او محبت احسان اجمعين ټول دغه ورنه زیات او ما وی دا آدم ابن بیاس قرار ویری هغه تاسو شعبت څخه قد قتاده ابن عمم څخه قد زیادت ثقات او حجت دی بس په ملازم دی حضرت سلیمان کے اعتراض کا جواب